السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په نوښار کې د شپږو کالو ماشومې سلمې سره عزتمنو په زبردستۍ باندې راوړی غلط کار شوی. د هغې نه بعد عزتمنو دغه ځناور بیا بېدردۍ سره چې مینوال دغه قاتل اوس ګرفتار شوی دی او دا یې اخر ولې داسې کړل. مینوال دغه قاتل د دغه جینۍ خپل ګاونډي وختلو. راځئ مینوال دغه قاتل خبرې زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. موږ ته دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ورځ ته بې ګناه قتلونه کېږي چې نن یو ځل بیا څنګه عزتمنو په نوښار کې یوه بې ګناه ماشومې سره راور یعنې جنسي زیاتۍ شوې یعنې غلط کار شوی دی. د هغې نه بعد عزتمنو دغه ځناور ګاونډي لګېدلی دی او بیا یې بېدردۍ سره قتل کړې ده. د دغې دپاره عزتمنو قتل کړې ده چې دا ماشومه به کور ته ځي او خل به وایي او ځکه چې دا خو زما ګاونډۍ ده او ډېره ښایسته ده. مینهوالو دغه ظالم وایي چې په دې جینۍ باندې زما زړه ورغلی او زه یعنې په ځان باندې اډو پوی نه شولم. ما تېنه د مینې دپاره چپۍ واخیستله نو بس دې ته زما زړه خراب شو. دا ما په غېږ کې اوچته کړه او ښکته پټو ته مې بومې تلله. په پټو کې مې ورسره راولې یعنې غلط کار وکړو. د هغې نه بعد یې ویل چې زه به مې خپل پلار ته وایم. ما ویل چې هلته چې ځې نو راشه چې جوړي ستا مړه دې کړم. بیا مې ورله په مړو باندې ګوته کېښودلې او مې وجله او زه ترېنه راروان شوم. دا مې ځای په ځای باندې وغورځوله. خو ما ویل زه د دې به ډوسه پته به وبه نه لګي. خو اخر د خیبر پښتونخوا پولیس عزتمنو دومره تیز و چې په 24 ګنټو کې عزتمنو دغه قاتل یې ګرفتار کړلو. ده ته دې سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړل شي ځکه عزتمنو چې ښایسته د ګلالۍ ماشومې سره یې غلط کار کړی. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در